من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام بر محمد وأهل بيت محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. احکام شریعو دپاره ډېر ضروري دي څه پکار دی آګاه وونه که څه د مخته دوه مناسبتونه مو ته روان دي یو خو عید قربان و یو څه کوم مناسبات سره روبرو یو هغه دی د زکات مسله زه څو مسلې ته اوس خدمت کې سرسري عرض کوم که څه زکات علی وجیبېږي چې کله ته غنم نصاب ته رسېدلی وي نصاب یې د 21 من 100 کیلو یې چوپراوي د ټولو کې لسام من به ته وباسې که خونې کې 2 وړونه وي 3 وړونه وي هر یو ورور پکار دی بیا 21 من 100 کیلو پرا شوی وي ویر کولی حواله سره مستحقینو کې ته غریبانو ته ویر کوای شي ته ځنه ادارو ته ویر کوای شي ضروري نه څه خو مخه د غریبانو ته ویر مثلا جمعات کې ویر کوای شي څه تعمیر او وی ضروري وي او ته متوخانه کې ویر کوای شي مدرسې کې ویر کوای شي یتیم خانه کې ویر کوای شي ایو نه وای سیستنی چې تک فی سبیل الله یو کور کېږي پال جوړېږي هغه کې ویر کوای شي ته که غریبانو فقراو ته ویر کوي نو هغه کې ضروري دی چې اثنا عشري وي شیعه اثنا عشري وي او بالمنځه نه وي شرابي نه وي کلم کله ګناه نه کوي داسې کاس ته ویر کوي دیو سرسایه کې یو فرق دی سرسایه په خپل علاقې کې ویر کوي دو پردی علاقې ته استوای شي یعنی مطلب ته زکات په پېښور اسلام آباد کې جو غریبان وي هغوی ته ویر کوای شي او دیو صدقې کې یو فرق دی صدقې په بری کې رغلی دي چې مستحب دی پټه ویر کا زکات په بری کې رغلی دي په ډګر ویر کا سرګان دی ویر کا ثواب زیات دی او بل مسله دا دی چې کوم کاست ته زکات ویر کوي ضروري نه چې ته وته چې زکات دیر کوم کله شي غ شرمېږي ما وته آیا ته اند سي ویر کا ته نیات خپل زکات وکا ته غد اند سي ویر کا او ضروري نه چې زکات کې ته کوم غنم ویر کوي خو مخ غنم ویر کا غنم ځون ته کې ته پیسې ویر کا اما کچيري بیل د کړي دي څه بیل د کړي دي بیا کې تصرف نشي کوای چې پر دیوله چیرې دا بنځه معنی زکات کې حساب شول بیا خوروای نشي بیا به مغا ویر کوي که یو کس تو قرضدار دی قرضه نشي لنډوای هغه قرضه ته خپل زکات کې اوس مجرا کوای شي مجرای کا ته هغه خلاص کا یو کس ټیک د مالی اعتبار سره کال خرچای چلیږي گزارای کیږي هو قرضه نه لنډيږي قرضې کې ډوب دی ته غسا زکات مت کی مدد کوای شي چې ویر کا زکات څنګه قرضې په لاندې کی دا شی عقیده شي فرق نه کوي خو دا سو زکات ز یو د دې مسلې سرسری د بیان کوم د قربانه ولا کسه قربانه کی جی جی زکات په باري مثلا یو سړي غنم شوی دي زکات ونی وخت او بیا هغه قرباني خوراک نه کیږي هغه وی چې دا خپل زکات ځون ته متوم پیسې ورکوم وملا بالکل پیسې ورکوای شي ته ځون ته غنم کېږي ما ورکاو ته پیسې ورکا دوی توم او که بیل د کړل یو پیره کنس نه ما د پکې د زکات بیا دوباره بیا هغه کې تصرف نه کیږي بیا به مغا ورکای ته پیسې ورکوای شي ته غنم ورکوای شي ته دو غنم ځون ته کېدا بازار کې ته غنم واخله دویا کېدای شي فرق نه کوي یو صلوات واسطه محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل کسا قربانی والا مسئله ز تو تارس کم قربانی اس نمو تو سکوم کو کندو مستحب قربانی دی واجب قربانی نه دی واجب قربانی ماغه د مینو کی حجیون کوي ډیر کسان دسی چې چو حج کړي وی غنی دو قربانی واجب ده دو غلطه ده چو حج کړي وی مستحب ده واجب نه ده چو نوی کړي دو مستحب ده او دی کې فرق دا ده مینا ولا قربانی کې شرطونه پکور دی پراوی زنوار پکور دی وټ وی تندرس وی بے عیب وی نقص ور کې نوی ګډ نوی خوېږي کاټ نوی ښکاری پری نوی
عیب میب ورکی نه وي پکار دی خو دالتې کومه قرباني ته کوي هیڅ فرق نه کوي څه خیل ته عیبونه ورکی وي تو قرباني ورکی کیږي پوه شوې خبرې باندې ګوډ وي چې وي قرباني ورکی کیږي البته افضل ادا ده څه صحیح و سالم و تندرست و قیمتي وي دي کی ثواب زیات دی خب دی کی درجی دی کیټګری دی اول کیټګری کې اوخ دی ټول نه زیات ثواب یې اوخ دی ایمو ول خلکو سره پورې مخ اوس خندرونه نه مړیږي په کور دی چې کم از کم دی قربان کې چې واسوي اوخ نه هر کوله اوخ ثواب ډیر زیات دی اوخ کې 15 کولا عمر ضروری دی او عمر خیال بساتوي اوخ کې 15 کولا شار دی چې 15 کولې پراوي دیمه درجه کې غوث خندار مخه دور غلی دی او وزی پس دی کی دوا کولا پکور دے پراوی 24 مہینے او دا کولا نوٹ کوئی دا سرا غوخو سا تعلق نه لري اکثر کسونه غوخونه شوی دی ندی شوی دوت څه خبر غوخو سا تعلق نه لري هغه پیدایش ده پیدا څه کله دنیا ته راغله ده مغنه 24 مہینے پرادی دوا کولې پرادی بس کافی ده غوخونه وی کنه وی مای کاسه غوخونه او مړی پس کې دی کی و میاشتې دي څو میاشتې پراوی تو قرباني ورکی کی یو بل غلط فهمی ایمو معاشره کې اوسه پورې چلیږي اکثر کسان نرخلی مثلا پس کمړی کی وی که وزي کی وی که زوري نه نه څنر وی وزي کیا کیږي مړی کیا اندسه نر کیا کیږي خزه کیا کیږي مثلا نه د قرباني تور کیږي او د دروي سو کې غلط فهمی داشته وای سستنی خدا شری کلی څه وای س ځون ته کېدا وای س فقراو ته ور کوي وای س نور خلکو ته ور کڅ فقیر وی کنه وی یعنی ملات والا و تمس خامہ خو رشتہ دار خامہ خو چوکړی دی مو اکثر څه کو څه چوکړی مغوي ته ور کو او بنده خدا چو ته ور کڅ چو نه دی کړي غریبانو ته ورسیږي بهتره خبره ده او دی کی وا مسله دا سن نوٹ کوئی کسا قربانه نه ځون ماو بسوي ته بيخي به واسوي څه واس به یو سلګون واس خو لري کنه یو 520 واس خو لري کنه یو زرګون واس خو لري کنه دا چو ته ور کڅ قربانه کی څنګه کوي تاو کی شریک شي د وینه څه تلیږي دا ډیره مهمه ده کول کې پکور دی یو اور انسان دی جنور وینه تلای چې دی کې ډیر برکات دی ډیر آفات او بلیات زبدات هم چې توي ټول کول انشورنس دی بیمه ده یو قسم ته دا ډیره مهمه ده قرباني نه هیڅ کا ځون ما وسوي او زدا قرباني لولوي ادا ته وایم اکثر کسونی خونونه بهار لولې کله نه بهار دا غلطه ده کله نه بهار د لول کو وینه د بهار تعالی کړه وینه نه تلاوا علماء د سیویلیس دا وینه پکور دی کله نه خونی نه تعالی شي اندی کی فائدہ اندغی خبرې کې د ته د وینې نه تعالی کی او دې کې دا سنور کې اکثر کسون محققا نه کو کسا کوم کس قرباني کوي کنه مغز جنور کې حقیقت یا کیږي یعنی ډبل ایوشي کې دوه فائدې همې تو قرباني ور کیږي همې تو حقیقت خو حقیقت به وکاس ولا کوي ورکی او کوم جنور به شریک جنور د خسته دو درو کسونو شریک خسته کې به حقیقت نه کیږي ویل دو شریک ده دی کی څه کوم پسته کې ده هغه ته به طور اجرت کا صوب تماویر کوا صحیح نه ده مکروه ده هغه په کوره صدقې کې ویر کی او د دوا شي نه خوړل مکروه دي ګردو خوړل مکروه دي او زړه خوړل مکروه خېلی شوی دي ای جنور زړه او ګردې حرام خو تعالی شي نه دی غاب تاسو ان شاء الله نت کې کسو هغه خیال ډیر ساتل پکوري ځه حرام شي نه پکور د مور کی وو نخرو یکلا کا صلوات واسطه محمد و آل محمد و اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج هغه ورځم سوال زارس کړي دا موضوع کله کله چېډم زوري ده کسا ارچو سره تعلق لري مو سره ډیر زیات تعلق لري حرم خوره قرآن کې 75 واری دا لفظ خدا استعمال کړي ده ابدی کتاب ده قیامت پورې چې لفظ 75 واری استعمال شي اندوري اهمیت زیات ده اصحاب کاف صدرې سو کول خوب نه ارپوڅيږي ورستا هغه چې کله کس مړې پسستای هغه ته نه چې په لو زردې چې روړه ټکه او ته استعمال کی ايها اسکا طعاما تاسو کې د څه چوک شته چې هغه متپکه پکې زه حلال مړې پیدا کی دا ډیره مهمه ده پیغمبر حدیث ده پیغمبر ویل چې ز خپل امت باندې د غدرو شیو کې ډیر زیات پریشان یم سیمه امت به د غدرو شیو کې ډوبوي یو ریا کرے نمود نمایش خلقو دکاوی د پارا مسلمانې چلاوا انفرادی خلوت ولا مسلمانې خرابه خلقو د پارا ډیر خ مسلمان دویم شی چې پیغمبري ز ډیر په پریشانم شهوت پرستی ده امامات به شهوت پرستی کې ډوبوي غرق بوي ورکی دریم شی چې پیغمبري چې زو ته خفای مغی چې حرام خوري ده امامات به د حرام او حلال خیال نه ساتي
او شیطان حوالی سره حدیث رغلی دی چې شیطان یې چې دغو څلورو ځایو کې زه ډېر خوشحالیږم. یو ځای چې ما ته ډېره ښه فایده میلویږي هغه دا دی چې کله یو کس غصې کې شي جذبې کې شي نو شیطان بهترینه فایده اخلي. دویم ځای شیطان یې چې کله دوو مؤمنانو منځ ناراضګي پیدا شي یو بل سره مرور شي کینه پیدا شي شیطان یې چې اندای ما موقع دی چې بهترینه فایده اوچته و. او دریم ځای شیطان خوشلول هغه چې کله بخل و کنجوسی وي کوم انسان څه بخیل و کنجوسي ګرچې مؤمن دی شیطان ډېره تامه ورته وي چې دا زه خربوای شم د بخل وجې نه جهنم ته ستوای شم. او څلورم شی چې شیطان ډېر زیات ورته خوشحالیږي هغه لقمه حرام دی حرامه مړی دی چې شیطان دغه ځای کې ډېره زیاته تامه کوي. که صحیح مو معاشره نن سبا یاد وساته مو نن سبا تجملات و فیشن و دغو شیو وجې نه معاشرې کې آره طرفه پیسار برابرود څه فیشن مخراب نشي څه تجملات کم نشي نو دا سوچ نه کوو څه حلاله دی حرامه دی چې کیدای شي تو خپلې تنخواه نه ګزاره چلیږي خو ته بیا یې رشوت خلي ویلې څه فیشن دی ویلې څه ضروریات زیات کړي دي. یو به زه دا درته یم چې اکثر کسان مو معاشرې کې یو بل ته سترګې غړوو هغه څنګه ما سیداري کې 2-5 څه کله رشوت حرام کوي ضیا کوم هغه فرسې کې یو متل دی خواهی نشوي رسوا همرنګ جماعت شو که غوړې څه رسوا نشي چوک څه کوي تیا مغه کوه. امام معاشرې کې اکثر دا شی دی اوس چوته څه وایي چې دا کار درست نه دی جایز نه دی حرامه دی حرامه د خلي حرامه د ګټې حرامه د راوړي هغه یې څه پلانکای دیا کوي کله شي یو ملایا کوي یمغه حواله در کې څه پلانکای دیا کوي او باندې خود څنګه جهنم ته تا جهنم ته خو کرو کې ویلې مثال نه ور کې څه پلانکای دیا کوي څه بادو کرو کې پیروي د بادو کوي دای مو معاشري وا تبعی او بدبختی ده کسا سرات دی هر شي عبادت وا سرات وی خو یا سرات وی حلال وا سرات وی حرام وا سرات وی. روایت کې د سیاره غلی چې انسان حلال خوري حلال راوړي حلال غټي یغه بهترینه سرات دادی روایت دا شه ده مولا دی چې کوم من اکل الحلال قسم على راسه ملک کوم کس حلال خوري راوړي اغنی خدای وا ملائکه مقرره کوي استغفر له حتى يفرغ من اكله سوره پوری څه حلال خوراک لګیاوي اوره پوری انتخ کاسته استغفار کوي د حلال برکات ده. مکه حرام وي هغه د ضرور اثرات چې انسان روح نه انسان نفس نه اثرات شي او دا اثرات په پاته لیبرټریو کې نه لګي چې ته چیک کې څه څنګه اثرات شي نه د روح باندې اثرات شي د انسان ژوندۍ باندې اثرات شي د انسان فیوچر باندې اثرات شي ډېر بدترین اثرات در باندې شي چې څو اثرات طرف د ډېر کم ټیم کې اشاره ده کوم کسه یو اندازې چې انسان خدای عبادت توفیق نه سلب کوي یو چې کوم کس حرام باندې ایله نه کوي. روایت کې راغلي دي چې قرآن آیات معذرت نه غواړم قرآن آیات پروردگار علمی چې کوم کسان چې حلال خوري نغوی ته خدای عمل صالح توفیق ور کوي که حرام خوري بیا عمل صالح توفیق خدای نه ور کوي. شیخ عباس کومی بزرگوار همدان کې و دوسه مهمان وو هغه چې تا اصرار سره وځي ته مړې ته بوتللو واپس راغلو سبي المنځ ته ډېر په تکلیف سره پહોંચېدلو نشته کې مرګلی نه خفاو چې تو د لاسه مونږه تهجد المنز کزو شما اوسه پورې کزو نه وکړې دا راته چوخونی ته د وتلې و څه نو کرے دې څه کورې دې څه پېښای دې غو دې زه دو بانک نو کرے کوي هغه ټول کس مشکوک مړې وا مو تهجد المنز اوسه پورې کزو نه وکړې دغه ځکه مونږه کزو شولو یو شی دا دې توفیق دې عبادت نه سالب کیږي ورو ورو. دویم شی یاد وسته حلاوت عبادت او عبادت کې ټول نه زیات خوان دې عبادت کې دې ذایقه دې عبادت چې څه کلی دې هغه بلې ذایقه ته یغه خوان دې نه محسوسي حلاوت او ذکر کې خدای خوان دې خېده چوک څه حرام خوري د ذایقه خدای نه ویر کوي هغه ته نه محسوسي کی ورته. با یزید بستمی په بری کې رغلی دی وارف او صوفیو سه عبادت حلاوت یا شنه محسوسول مور نه ورزي پختنه کی زواجه دې مور دې زویا شیخ ورته نه دیږي خوندره دې دیږي چې کله زه امیدوارم مو چې ته بوم باندې پردې مړې کی ګوته تیر کړی و ځای کامې ځکلی و نو زوی ودی چې کس هغه اثرات ما باندې ننشته دي زه محسوسوم. یو شاید یاد وسته اثراتونه د داده نوٹ کوی داده سره انسان اعمال زیکیږي حرام واجب نه حرام خوري څور عملونه د کړي وی زیکی دای شي خطرې کی سوچ په وګدی باندې روایت د سیاره غلې ده ان قوما يبعثون في يوم القيامه ولهم من الحسنات امثال الجبال
یی څه قیامت ورځې به داسې ټولایا راشي چې هغه دوره نیکۍ کړي وي غرو په شانتې نیکۍ به یې ځان سره وړي وي فیجعلها الله هباء منصورا خدای به هغه لوګای کی هر یو شی به لوګای کی هیڅ فایده به ویر نه کی ویلې ثم یؤمهم لهم الى النار بیا بغتا یؤمر لهم الى النار امر بوشي صدا جهنم طرف ته روان کوي فقال سلمان صفهم لنا یا رسول الله سلمان پیغمبر ته پوښتنه یا رسول الله دغه خلق تعریف رته وکړه چوک دي داشه عملونه وروړي دي زیا شول او لګای شول او بشول پیغمبر ته قال لهم ییڅ دغه کسان دي قد كانوا يصومون ويصلون ويأخذنا ایچ دوی المنزونه کول روزي ساتلی نافلې کول هر یو شای کول ولكن كانوا اذا عرض لهم بشيء من الحرام وثبوا عليه وڅکله حرام ته ملويدله حرام ته اله نه کول حرامونی اثر نه کول نن زه تاسو نه سپختنه کوم معاشره سره ډوبه شوی د دغه شي کېو خدای تاسو خپل وایي زه کله کله ځون څه سوچ کوم څه نه کونه د خپل پیشي کیا چې ته حرام نه وشي حقیقت ده از منبری څه منبر نه کینم چې ته حرام خلم حرام راوړم ټول زیاته مسله دغه خبرې ده انسان په کوی نه ډیر زو سوچ کوي ټول زیات خفه دغه خبرې ته کیږي نه موږ ته معاشره اکثر رشوت بازارګارم هر شي بازارګارم دی ورکی زمکو مسالې لانجې داوی جګړې نن ټوټل خالق په دغه دی هغه سوچ نه کوي هغه زنا دای موکیږي چوک دا پختنه نه کیږي موکیږي نه کیږي جایز نه جایزه دغه دای چوکا سوچ نه کوي کله دغه ته چو سوچ کوله جایز نه جایز د شریعت په مطابق یاد وستا هیڅ مانځه جګړه نه راتله خوش صبر کولو کنه بیا یو روایت کې د سیر غلی دیو امام دی چې کله دوا کسون خپل منځو کې اخطا شي کنه مولا دی چې ظالم نه بیزار یم او دا واضح شو چې ظالم نه یو سړی بیزار دی امام بات نه بیزار وي امام یو ټکی د سیاو کې کړه اندغه روایت کې ز مظلوم نه ډیر بیزار یم مولانا پختنه کی مولا مظلوم نه ویلی بیزاری امام جمله د سیبت کی مظلوم نه ځکه بیزارم کدي صبر کوله گزارای کوله لنجا نه وغدیدا جګړې ته نتللا فساد ته نتللا ویني تلولو ته خبره نتللا د امام جملې دي معصوم جملې دي زه مظلوم نه ډیر وخت کې بیزار یم ویلې څه گزارا نشته د معاشره کې ار یو سړی ته دنیا ډیره مهمه ده یو بل شی یاد وساتو چې اثراتونه دی او انسان عملونه نه قبليږي د یاد وساته که حرام باندې انسان یو پیره اخطا شو اعمال د نه قبليږي روایت ده من اکتسب مالا حراما لم يقبل الله صدقه ولا حجا ولا اعتمارا مولا دی چې کوم کس حرام خوري نه صدقه قبليږي نه حج قبليږي نه عمره قبليږي یو صلوات وسته محمد و ال محمد اللهم صل علی محمد و ال محمد کسا نه صرف دا نه قبليږي دعا دا نه قبليږي دعا هر صورت دعا کوي ځنه کسونه دعا نه قبليږي واجه حرام وي موسی پیغمبر سره صحرا کې ورځي تیریږي او کس کسي لسونه آس کړي دي جړه حالات کې د فریادونه جوړواني خدای ته کوي څکل بیا پر روغللو ټول اورېځي ویلوړ ده خدای ته شکوا وکړل خدای ټول اورېځي ته دعا کوي سوال زره ته کوي پروردگار از سوال کوم څه دعای قبول کړه پروردگار ته ای موسی د اوخ کو نه سترګي سپینی شي لسونه شال شي اس کی کړي دي ژړونه جبه وچه شي بیا بای دي دعا ز قبول نه کوم ویلې څه خېټه حرامونه ډاکه کړي دي حرام کس دعا نه قبليږي حرام کس دعا نه قبليږي یو بادشاہ په خپل رعیت سره ظلم کولو رعیت به څکله جامه شو دعا به وک بادشاہ نه به وټا کول ویدا ای رعیت دعا به قبلېدا بادشاہ به گرفتار شو عذاب کی یار زی خپل وزیر سره مشوره وکړه دوی دعا کوي مو باندې اثرات پری وزي خدای دې دعا قبلوي څه واجه ده لکه مو ته یو ترکیب وخی یو وزیر دوی ته دوی خېټه حلال نه ډاکی د زکه دعاونه قبليږي بادشاہ لکه حرام په وخرا بادشاہ څو کی ورځي خو بهترین دعوات او توکی خا حرام مړې او ته برابر کړی وي ته پاته نه وی خاډې ر په وخري بیا بادشاہ ظلم ورسو کی او ټیم کې هغه راجا مشي خېډې دعاونه کی وا دعا خدای قبول نه کی ویلې څه حرام وی رغلی خېټو ته نو دا مهمه نقطه ده قربان مشم په کار د موت د اختراع ډیر زیات سوچ وی دی هدا پوریا روایت کې رغلی دی او کوم کس حرام خوري ګټي وروړي چټي هغه عمر یغه مال خدای زی کوي څنګه زی کیږي روایت کې د سره رغلی دی من اکتسب مالا من غیر حل يسلط الله عليه البناء والماء والطين کوم کس حرام طریقو سره پیسې وروړي ګټي خدای غوي باندې او به تعمیرات او خور مسلاتی کوي
څه پوه شوې د حدیث باندې دې حدیث وضاحت داسې کی یو روایت کی ماس علماء وضاحت داسې کی چې کوم کس حرام پیسہ وی هغه ټوله پیسہ ټول عمر تعمیراتو کې خرج کیږي دنیا پرسته کې جوړ کا ډانګه دغه شو کې به عمر به ضایع شي چې د آخرت لپاره به کار نه دنوشي آخرت کې به د پیسہ نشي استعمال اخیری کې به لوړ شي اندسه خو آخرت لپاره به د هیڅ نه وی کړي دا نتیجه ده قربان شم ایوه نتیجه ده یو زه تاسو زحمت نه درکوم نسل کې اولاد کې د اثرات شي اکل الحرام یبین فی الذریه مولادی چې مال حرام نسل کې اولاد کې بچیونه د بد اثرات شي طبيعي جوړي تاسو شیخ فضل الله نوری بزرگوار شاید نما اوریدلی وي شیخ فضل الله نوری بزرگوار شاه زمانه کې پنسی شوی دی بیبی معصومه کوم کې کابرا ده چې تلوړ شي بیبی معصومه زیارت ته شیخ فضل النوری بزرگوار نامې پښتنو کې حالت کابر تویر شو فاتحه په خدا څنګه د پنسی شولو دې پنسی شولې کې ټول زیات کردار دې خپل زوی ورکیو خپل زوی د لاسه گرفتار شو پنسه ته خطلې ده یو ورځي نجاف کې ځکه زندگی کوله بچای دنیا ته رغلی څو وخت بعد یو ورځ یو کسی ډیر زیات پریشان وي شیخ فضل الله نوری بزرگوار یو کاسونه پښتنه کې هغه ډیر پریشانی ویلې جمله د سیوته وکی زوای مشوي او شودو زورات او یو دایا مولټولا دایا مو ته پیدا کړل شودې ویر کړل او شودو ټینیور پراش ولو اوس خبر شو څنګه دایا يهودي وا دایا چې وا يهودي وا زی بچي اوس دغه شودو ته مستقبل ته حق خپایم سیدی بچ نتیجه وځي نتیجه دا وته لڅ کله شوک گرفتارولو ټول نزیوته شیطانی ټول نزیوته مخبری خپل زوی ورسې کوله سو ویني وللو کله پنسه ته خطلو زوایا تماشایو کې ویلوړو پلوري پنسه ته خطلو شیخ فضل الله آیت الله نوری بزرگوار زوی لاندې چا کې ویالي هغه حرام نتیجه و قربان نشو بدترین اثرات دی زندگی کی یاد وسه اثرات نه نشي خلصدای او روایت کې رغلی دی یاد وسه تا کسب الحرام یبین فی الذریه نسل کې اولاد کې اثرات شي دا قرآن یاد و شارکهم فی الاموال والاولاد چې تاسو مال او اولاد کې شیطان شریکیږي څنګه شریکیږي چې کله حرام راوړوي د سوي شیطان ته د مکاویر کړل یو بل شی چې انسان یاد وسه اثراتونه دغه ده چې کوم کس حرام خوري یاد وسه روایت کې رغلی ځای مشیانه ده واضح روایت لیس من شیعه من اکل مال امرئ حراما چوک سو پردای مال خوري حرام طریقې سم مولادی ځای مشیاونه نه سبیږي مشیاو کې نه ګڼو هغه کس اخیری شاید توخم انسان دښینه په کار ډیر زیات وډر شیو انسان څخه حرام خوري حرام غټي حرام وروړي یاد وسه عاقبات د خرابېږي یاد وسه نتیجه به د خانه وزي عاقبات به د خر پیدایشي خې انسان به نیک انسان به خو نیک شوله ډیپند کوي تو اخرت باندې نیک شوله ډیپند کوي تو عاقبات باندې تو اخیری مارګ باندې ډیرو کسانو څخه نیک وو اخیری مرګونه خنه وشول شریک بن عوام نماتو سوریدل یو علم وو مهدی ابسی چې کله دعوت ورکول نو ورتللو ورته ویل سره چای مو بچیو ته سبق وخیا کزی جوړ شه کزی نه جوړېدل بچیو ته سبق وخی نه خیالو بیا یو ته ول سره ځای مو یو دعوت قبول کا بیا ول څه بچو د دعوت قبول نه کوم سینوي څخه پاشي خو خیر مړې ته ویرغلو څه کله مړې وسو خوړل کنه حرامي څه کله خېټي ته ویرغل لغه نه باندې بچو ته خپل پیغام ورکو چې تو بچیو ته ټیویشن خیا شو څو وخت بعد یو ته چې تو کزیا جوړېدای شو ظالمانه فیصلو کې ځون شریک او اخرت تبکړل یو ورځي خزانچی سے پیسو باندې لنجا روغله هغه پیسې کامې ورکولې دی نه زیاتې خستلې هغه دوی ته ای پټي غنم خود نه دی وروړي چې دالتي اوس تم مو سره غوسې کوي انده غالم ته دی کزی ته دی دولو ته جواب کې دسي چې پټي غنم کوش کې در کړي وي ایمان مدني خارج کړي دی ایمان مطابق کړي دی دالتي مدني خارج کړي دی تو څنګه وي چې پټي غنم قربان مشم د اثرات دی بعد اثرات خیر دی باندې خپل عشري مجلسونه کې صرف سرسری د تذکر د مو د پاره ځون د پاره اټولو د پاره هر یو کس د پاره انسان په کار دی چې یاد وسته بهترین مؤمن هغه دی څنګه کم از کم خپل روزه سوچ ور سره ډیر وی قربان دي شم یو کلا کا صلوات واستای